یو ځل دا گورنر داسې په دې چمن کې ناست دی او خپه ناست دی سوچونه کوي. دا مبارک ولا راغی وی حضرت زه د ډېرو ورځو نه تا اینم چې ته په سوچونو کې خپه ناست دی څه فکرونو کې کوي. نو صرف دا درته وایم چېرې تا سره څه فکر دی څه ټینشن دی که ما ته ووایې زه پکې څه تاله مشوره درکولی شم. د ډېرو ورځو نه زه تا په سوچونو او فکرونو کې ینم. گورنر ته مبارک او بالکل زه په یو سوچ کې یم په یو فکر کې مې ویسو وی تا ته پته ده چې زما یوه لور د نور اولاد مې نشته دی صرف یوه لور مې ده نور مې اولاد نشته ده که یوه لور الله راکړې ده او هغه پیغله شوې ده اوس د هغې د رشتو دپاره خلک پیغامونه رالیږي. نو چې څومره مالدار خلک دی او څومره بادشاهان دي ټولو د خپلو شهزادګانو دپاره رشتې رالیږلي دي. یو وایي مال یې راکړه بل وایي مال یې راکړه. نو زما خو دغه یوه لور د په دې سوچ کې ما چې یاره ورې کړم نو چې وروسته ژوند به بیا څنګه تېرېږي او ډېر شی رشتې دي نو چې کوم شهزاده لی ورکړم د کوم بادشاه زوی لی ورکړم په دې سوچونو کې مار ټیم ځکه چې دغه یوه لور مې ده او یقینا د لور رشته کول آسان کار نه دی دا ګران کار دی ښه هسې نه چې هلته ورته څوک پیغور ورکړي چېرته هسې نه چې هلته بیا زه کنځلی شم هلته داسې نه چې بیا زما خاندان کنځلی شي دا ټولې خبرې مخې ته موجودې که نه هسې نه چې هلته بیا زما د لور ژوند خرابي نو نه به خلاصېږي او نه به ژوند تېرېږي. نو دغه یوه لور مې ده او د هغې په رشتې کې بس هر ټایم فکرمن یم نو ده ته ما ته اجازه شته چې زه پکې صرف مشوره درکړم ستاسو د کور خبره ده خو ما ته اجازه شته زه پکې یو خبره وکړم. هغه ورته وایي مبارکه بالکل ته پکې راته مشوره راکولی شي. وی کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک باندې د عمل وکړو نو دا مسله ډېره اسانه ده. وی څو وی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دینداره رشته غوره کړه دینداره رشته کو زوی دې هم رشته ورته کوي نو دینداره جینۍ ورله ګوره او کو لور ورکوي هم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم ځای کې دینداره هلک درته میلاو شو هغه لور ورکړه. نو بس نبی علیه السلام معیار ښودلی دی که نه چې دیندار هلک ته ګوره اوس د کومو شهزادګانو رشتې چې راغلي ته په هغې کې نظر وچلوه چې په هغې کې کوم دینداره دی هغه دې لور ورکړه. که د نبی علیه السلام په دغې حدیث ته عمل وکړو ستا ټینشن به ختم شي. ویره دا خو دې راته ښکلې خبره وکړه دا خو دې راته ښه خبره وکړه. کور ته لاړو ښځې ته وایي ښځې وایي زمونږ د لور دپاره خو ډېرې رشتې راغلي دي که نه وی او وی ما مې بار د خپل نوکر سره مشوره وکړه خو هغه ماته ډېره ښکلې خبره وکړه. وی څو وی هغه راته وی چې په دې رشتو کې چې کومه نیکمله رشته ده کوم هلک نیکملی مال ته مه ګوره جایداد ته مه ګوره د پلار بادشاهۍ ته مه ګوره خو دې هلک ته وګوره چې کوم هلک پکې نیکمله و هغه له لور ورکړه. نو زمونږ دپاره خو ډېر شی رشتې راغلي دي راځئ چې دې رشتو کې وګورو چې کوم هلک نیکمله دی چې هغه له دا رشته ورکړو. نو ښځې ورته ویې یاره دا خو له ډېر شی دا خو ډېره ښه مشوره درکړې ده دا خو ډېره ښکلې مشوره درکړې ده راځه چې دې رشتو کې وګورو که چې کوم هلک پکې نیکمله دی کوم هلک پکې نیکمله دی. دا گورنر دې ښځې ته وایي یاره ښځې نیکمل هلک لی ورکوو که نه وی او نیکمل هلک لی ورکوو چې هلک نیکمل خیر دی. بیا زه خپله خبره وکړم او وکړه ما ته خو دې مبارک نه بل هلک نیکمله نه ښکاري زمونږ دا نوکر نه دی دا کوم چې مونږ سره کار کوي دا زمونږ مزدور چې دی دا مبارک ته دنه خو ما ته بل نیکمل هلک نه ښکاري. نو د ښځو طبیعت خو یې دي که نه ښځه په غوسه شوه دا څه وایي دا زمونږ چې کوم نوکر دی ته به خپلې لور هغه له ورکوي نیک وګوره خو په دې شهزادګانو کې وګوره بادشاهانو چې کومې رشتې رالیږي په دې کې نیکمله وګوره. نو اوس به ته د ګورنر لور ده او دا به ته د خپل نوکر له ورکوي کوم هلک چې ستا خدمتونه کوي. وی دا خو دې راته ووایي که نه چې نیکمل هلک لی ورکوو دا خو دې راته ووایي که نه وی او وی چې نیکمله لی ورکوو نو ما ته د مبارک په شانتې نیکمل هلک بلو نه ښکاري. بس چې تا وایي نیکمله لی ورکوو نو مبارک نیک هلک دی اوس یې زه مال ته نه ګورم اګر چې زما مزدور دی خو زه ولې لورو ورکوم. ګورنر زورور و ښه په ښځه باندې څه و زورور و که نه که په ښځه کمزورې نه هغې به ته عزت ورکړه ستا لور ته یوازې ټیک ده خو نه خو ګورنر زورور و په ښځه باندې وی تا وایي چې نیکمله لی ورکوو نو بس ما ته د خپل مزدور نه بل نیکمل هلک نه ښکاري خو بس د خپلې لور نه به صرف تپوس کومه. لور یې راوغوښته وی بچیا تا ته پته ده ستا په رشتې پسې ډېر خلک راځي او زه یوه فیصله هم نشم کولی چې چاله دې ورکړمه خو لورې ما یو فیصله کړې ده ما وایي چې زه به دې نیکمل هلک له ورکوم ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې رشته کوي بچي ته نو نیکمله رشته وکړه. نو ما ته د خپل مزدور د مبارک ډېر نیکمله ښکاري نو زه غواړم چې ستا رشته له ده سره وکړم. لورې ورته ویل وی پلاره چې څنګه تا فیصله وکړه هغه شانتې ما ته منظور ده څنګه فیصله تا وکړه ما ته څه ده منظور ده. ګورنر راغی مبارک ته وی مبارکه وی هو وی تا وی چې دا لور دې نیکمل هلک ته ورکړه د نبي علیه السلام حدیث مبارک دی وی او جي ما خو مشوره درکړې وه بس مبارک ته شه زه خپله لور تاله درکوم زه لور تاله درکوم. حضرت زه ستا مزدور یم ته زما مالک یې ستا لور د ناز او په نعمتونو کې لویه شوې ده هغه به د یو مزدور سره ژوند څنګه کوي زه ستا د لور رشته نشم قبلولی دا زما د ساتنې نه ده.
وی کوم ما خوشالول غواړې او زه ستا مالک یم نو زما لور ته به ته غاړه کېدې او زما لور خوشحاله ده په تا باندې خوشحاله ده. وی جي کور مې نشته دی دې له به زه ډوډۍ څنګه ورکوم؟ وی بس کور درته هم زه نیسم ډوډۍ به هم تاله درځي. وی صحیح ده. نکاح وشوله او واده هم وشو. ځان له سیټ ته کور ونیو. ستا سره په دې محل کې نه پاتې کېږم ځان له سیټ ته کور ونیو. چې کور یې ونیو واده وشو. د دې صرف خپلې ښځې له راغې دومره ورته وویلو وی زه چېرته ځم او تاله به ډوډۍ رالېږم خو تاله چې د پلار د کوره کوم ډوډۍ راځي به ته نه خوري هغه به ته نه خوري. پلار ته خو پته چې موږ خپل نوکر له لور ورکړې ده نو د کور نه ورپسې پخلی تلو. وی خیر دی دا ډوډۍ د پلار کور کره واپس مه لېږه دلته چېرته غریبانانو له ورکوه هغوی خبروم خو ته به یې نه خورې تاله به ډوډۍ زه رالېږم. وی صحیح ده. او مبارک ووتو د ښځې سره لا یو ځای شوی نه دی ښه څنګه چې واده وشو د کوره ووتو. وی ډوډۍ به زه رالېږم هغه به خوري د پلار د کوره چې تاله کومه ډوډۍ راځي هغې له به خوله نه ورړي هغه غریبانانو ته ورکوه. وی ټیک ده. دی ووتو بارې مزدوري شروع کړه. مزدوري به یې کوله او روزانه به کور ته ښځې له ډوډۍ رالېږله. وی زما ښځه زما خبره به مني خو زه تاله وچه رالېږم کلمده رالېږم هغه ډوډۍ به خوري خو د پلار د کور ډوډۍ به نه خوري. بس ښځې هم تپوس نه کوو خو د خاوند حکم دی جو نیک عمله جینۍ وه هغه شانتې کول. 40 ورځې پس مبارک کور ته راغی. ښه د واده نه 40 ورځې پس نو چې 40 ورځې پس راغی نو دا ښځه یې په ژړا شوه. مبارکه چې خوښه دې نه وم نو څه له دې کولم زه خو تا لیدلي وم ستا په مخ کې باندې رالوی شوم زما پلار چې تا له درکولم نو ته خو مجبوره نه وې که نه تا به ورته ویلې چې زه یې نه کوم نو زه دې راوستی یم په خوشي کور کې دې کېنولی یم زما د واده شپه دې ما سره هم د تېره کړه زما د کوره وتېږي نو ولې ماله دا تکلیفونه راکوي ولې ماله دا مصیبتونه راکوي چې ما سره کېنې نه. عبدالله ابن مبارک د سترګو نه اوښکې روانې د مبارک صاحب د سترګو نه اوښکې روانې شوې. وی ښه مې خوښوي ما لیدلې او کتلې یې ډېره زیاته مې زړه ته نږدې یې. ښه نو چې زړه ته دې نږدې وم نو تلې رانولې یې. وی تلې درنه زه کوم چې ما ته پته ده ستا پلار ډېر نیک عمله انسان دی ډېر نیک انسان دی خو بیا هم د دې علاقې ګورنر پاتې شوی دی نو د ده په دې رزق کې به دومره چېرته د غریبانانو حق وي ته ده په دې روزۍ کې به دومره چېرته د غریبانانو حصه وي هغه به حرامه وي. نو ما وی که د هغه ډوډۍ ته خورې نو ستا دا ګېډه او ستا دا وینه د هغې حرامونه نه بچ کېږي. نو ما ووی چې هغه ډوډۍ به ته نه خورې 40 ورځې به زما د حلاله روزي زما د حلاله ډوډۍ خورې چې زه په خپلو لاسونو وګټم چې کومه حرامه ډوډۍ ستا په ګېډه کې چې هغه درنه وځي ما تاله 40 ورځې د خپلو لاسو ډوډۍ راولېږله او تا وخوړله اوس دې خواله رالمه اوس به ما ته خپل شب زفاف منو کو د واده شپه به منو کو کېدی شي الله تبارک وتعالی د دې حلالې روزۍ په برکت سره موږ له چېرته ښایسته نیک عمله اولاد راکړي. د دې نه بعد تا سره میلاوېږم که مخکې در سره میلاو شوی وی نو ستا په جسم کې حرام نو بیا زما بچی نیک عمله نشو جوړېدی. اوس دې حلاله روزي وخوړله اوس به در سره میلاو شم کېدی شي الله تبارک وتعالی لره نیک عمله بچی راکړي. بهرحال هغه کوم تعلق چې هغه قایم شو او الله تبارک وتعالی ورله د هغې نه یو بچی ورکو عبدالله نوم یې ورله کېښودو. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته په نومونو کې خوښ نوم چې دی عبدالله دی او عبدالرحمن دی. کوم نوم دی؟ عبدالله عبدالرحمن دا ښایسته نوم دی. نو موږ ته خلک وایي مولي صاحب زما بچي له نوم کې موږ ورته وایو عبدالله ورله کېده که نه مولي صاحب مړه داسې د مشرانو نوم دې راته وي چېرته نوی سمارټ نوم راته ووایه. نو موږ وایو دا نوی سمارټ نوم ته خوښ که بیا یې ما ته ووایه زه به یې ما نه وګورم. د دې وجې نه زه د چا بچو له اوس نوم نه ږدم ښه زه چا بچو له نوم نه ږدم ولې زه چې ورته نوم ووایم نو وایي بل پکې نه و نو زه هم ته ورله کېده خو بیا ما ته ووایه چې معنی یې څه ده زه به یې درله معنه صرف وګورم نور یې خوښ ته که ځکه چې زما هغه بیا ته نه ږدي نو ښه خداره چې ته یې کېږدي معنه به ورله زه وګورم ټیک ده که ټیک نه ده. یو په دې ګوګل باندې د نومونو معنی مه ګورئ ښه صحیح شو په دغې باندې د نومونو معنی مه ګورئ دغه ګورئ هغه ځان له حساب دغه چې کوم معنی کوي نو هغه معنی د عربۍ سره هېڅ تعلق نه ساتي هلته معنی مه ګورئ د عالم نه تپوس کوئ. بهرحال نو عبدالله نوم یې ورله کېښودو دی رالویدو د پلار سره هم غم او د مور سره هم غم او چې بچی رانه لوپر نه شي خو بهر د معاشري اثر داسې و چې عبدالله ډېر په ناروا وسر شو د کلي چې کوم لوپر هلکانو د هغوی سره یو ځای شو حتی در دې پورې چې دې حالت ته ورسېد چې د عبدالله نه شرابي جوړ شو د عبدالله بن مبارک نه څه جوړ شو شرابي جوړ شو. پلار به هر ټیم جړل چې الله ما د دې بچي دپاره څومره تکلیفونه برداشت کړي چې زما بچی نیک عمله شي الله هغه خو شرابي وختو مور به پسې په ساراونو کې په چغو جړل او شاته پسې ګرځېدله او روانه به پسې وه بچي ستا دپاره پلار ډېرې قربانۍ ورکړي دي بچي ستا پلار 40 ورځې پس زما خواله راغلی هو چې الله ما له نیک عمله بچی راکړي ستا د لاسه خو ما د واده شپه نه ولیدلې 40 ورځې پس زما له راغلی و د هغه سره دومره فکر و بچی تا نه شرابي جوړ شو کور ته راځه چغې به یې پسې والي جړا به یې کوله خو په عبدالله باندې اثر نه کو په هغه باندې اثر نه کو. یو ورځ
وده دی او خوب اینی په خوب کې اینی چې په ونه باندې یو مرغۍ ناسته ده او هغه مرغۍ دا آیت په تیزه تیزه باندې وایي دی اوس خوب اینی هغه آیت سره الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله اے د الله بندګانو په تاسو باندې اوس هغه وخت نه راغلی چې د الله ذکر تاسو سره نرم شي دا په تاسو باندې کله راځي چې تاسو الله تعالی کېدای تر کومه پورې به تاسو د الله نه غافل ګرځئ تر کومه پورې به تاسو الله جګړې باندې ګرځئ تر کومه پورې به تاسو د الله دښمنۍ ته مټي والي هغه وخت په تاسو نه راغلی چې زړونه خو نرم شي د چې راپاسې د داسې ورپېدو ویرېد اشرابو په نشه کې چې دا خو الله ماته وي دا خو الله ماته وي چې عبدالله په تعالی دا وخت نه راغلی الله نه به کله هېرېږي کور ته راغی پلار ته وایي پلاره زړه مې غواړي چې تجارت وکړم تجارت له زما لږې پیسې پکار دي پلار یې ورته وایي بچیا ما خو چې تا نه به د نبي علیه صلات وسلام د احادیثو لوی عالم جوړ شي خو ځه چې د احادیثو عالم درنه جوړ نه شو تجارت وکړه کم از کم دا شراب خو به پرېږدي د لوپرو ملګرو نه خو به لرې شي پیسې وله ورکړې دا واله او زه تجارت ته لاړ شم تجارت له ووت دی لاړ ډېره موده تېره شوله پلار به م ګرځېده چې یاره زه بچی مې ورک شوی دی ځکه به پیدل سفر وي کلونه تېر شو دی کور ته رانغې د پلار یم تمه کتې شوي وه چې زه بچی مې چېرته لوپر او د تجارت په بهانه وتی دی کور چېرته تللی دی چېرته یا به مړي د شرابو په نشه کې یا به ژوندی خو چېرته به ګرځي ډېر وخت تېر شو په دې کې کور ته اواز راغی وی عبدالله ابن مبارک د تجارت نه روان دی او ډېر اوښان د سامان ډک کړي او راغی پلار یې ورله په منډه بار ته ووتو چې ورغې ورغاړې وتو وی بابا تجارت مې کړی دی وی څومره وی دا څومره اوښان چې دي او دا سامانونه پینې دا ټول د تجارت سامان دی پلار یې ډېر خوشحاله شو چې زوی خو مې ډېر مال راوړه ډېر ګټه یې راوړه زه خیر دی چې عالم ته جوړ نه شو نو دومره شو چې د شرابیانو نه خلاص شو اوښان یې کور ته رادننه کړو چې اوښان یې کېنول که نه او پلار یې د اوښانو نه ترپالونه واړول نو چې څنګه یې ترپال واړو څه ګوري چې انډي د اوښانو د کتابونو ډک دي او هر کتاب د په خپل لاس باندې لیکلی هغه د نبي علیه السلام احادیث مبارکه دي دا ټول اوښان د احادیثو د کتابونو نه ډک دي او دا هغه احادیث دي چې د په خپل لاس باندې لیکلي دي پلار یې حیران شي بچیا وی او بابا چې ما وي زه تجارت لازم هغه دا تجارت دی زه تللی ما چې څومره ژوند ویستو ما د نبي علیه السلام احادیث مبارکه زده کړي دي زه ګرځېدلی ما سفر یې کړي دي او دا ټول احادیث ما په خپلو ګوتو باندې لیکلي دي الله د پلار هغه ارمان یې څه شو پوره شو عالم ته جوړ شو څه ورځې تېرې شي پلار یې ورته وایي مبارک عبدالله په دې تجارت کې خو به دې څه کمې نه وي او بابا لږ کمې پکې نور هم شته نورې پیسې وله ورکړه وی لاړ شو نور علم حاصل کا نور علم حاصل کا الله دې داسې عالم جوړ کو که نه چې په بخاري شریف کولو کې نو د عبدالله ابن مبارک نه احادیث مبارکه نقل دي چې احادیث بیانوي نو د عبدالله ابن مبارک صاحب نوم پکې راځي داسې د لوی مرتبې عالم او محدث تېنه جوړ شو د محدثینو امام تېنه الله جوړ کو د محدثینو امام دا ولې د هغې حلالې نوڼۍ برکت د خبره مې درته تر دې پورې کوله د بچې اول حق په پلار دا دی چې نوڼۍ دې وله حلاله ورکړي حلاله خپل بچې د حرامې نوڼۍ نه وساته هغې به دا بچی ستا د سر اوچتوالی ګرځي چې کله د بچې په حرامو لوی کړی سوال نه پیدا کېږي چې دا بچی ستا نوم اوچت کړي دا بچی به دې په شرمونو شرموي بیا د ده نه عالم او حافظ نشي جوړېدی ګورې یاد وساته